نحمد ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. د ما ډیرو درنو قدرمند عزتمند مسلمانانو ورونو، زنن تاسو سره صرف د طلاق په مسلې باندې یو څو خبرې شیر کول غواړم. د مارونو نن وخت کې مونږ عام طور باندې مونږ مسلمانان خاص کر سړي د مونږ ورونه هغه په معمولی خبره باندې چا سره هغې سره خبرې تیزې شي نو مونږ فوري طور باندې دا ټول نوبتونه کراس کو او مونږ فوري طور باندې طلاق ته نوبت ورسو او د طلاق الفاظ په خولې باندې راوړو او بیا خاص کر طلاق الفاظ هم درې طلاق یادو. یره په ما باندې د خپل بیبي په درې طلاق باندې طلاقي. مارونو د گزارش مې دې متعلق درته کوم چې ګوره د طلاق ته نوبت مر رسوي. طلاق انتهایی ډېر سخت الفاظ دي. طلاق داسې ده لکه د ټوپک ګولۍ چې یو ځل د ګوته وړه او ټوپک ګولۍ وچلېدله نو د مارونو بس دا ګولۍ خو اوس چلېدلې ده، دا خو اوس واپس کیږي نه. نو دغه شانته د مارونو د طلاق هم ده. طلاق په باب کې انتهایی خیال نه کار اخلی، انتهایی احتیاط نه کار اخلی. طلاق الفاظ هم د سره په خولې باندې مه راوړئ، مه په رښتیا باندې دا الفاظ راوړئ، مه په ټوکې کې د طلاق دا الفاظ په خولې کې راوړئ او مه په غصه په حالت کې په ځان په خولې باندې دا الفاظ د طلاق راوړئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي درې شیونه دي: ثلاث جدهن جد، درې شیونه دي چې هغې رښتیا هم رښتیا دي، وهزلهن جد، هغه ټوکې هم رښتیا دي. حضور فرمایي النکاح والطلاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي درې شیونه دي چې هغې رښتیا دي. کوم ټوکې هم رښتیا دي، یو نکاح ته، یو طلاق ته، یو رجعه ده، رجوع کول واپس بیبي ته. نو گزارش مې دا کوو چې دغه شانته د نکاح کې هم ټوکې نه چلیږي. لکه مونږ تاسو نن سره مخلوط نظام تعلیم ده، په هغې کې په کالجونو په یونیورسټیو کې اکثر عام طور باندې مخلوط نظام تعلیمي او الکان او د جینکیانو نو هغوی په خپل ځای باندې مخلوط مجلسونه او آزادانه گپ شپ ماحول وي او په هغې کې نکاح الفاظ یو تر بله استعمال شي. په بیګې او نور کسان حاضرین هم په دې مجلس کې چند افراد بحیثیت یو گپ شپ په مجلس کې همنشین وي او هغوی ترمنځ د هلک او د جینۍ ترمنځ دا الفاظ استعمال شي. ما نفس در کړی ده او تا قبول کړی ده، اگر که په گپ شپ باندې ولي نه وي نو دا نکاح وشو. دارنګې طلاق په باب کې هم که یو سړی غوسه وي، لکه موږ تاسو خلک عام طور باندې په معمولي خبره باندې غوسه شي او فوري طور باندې طلاق ته نوبت ورسي او بیا طلاق کې هم هغه انتهایی الفاظ د انتها ته ځان ورسوي، په درې طلاقه باندې طلاقي. نو د مارونو که ښځې سره الهم دا الفاظ مخاطبي هم دا طلاق کیږي او که د ښځې سره مخامخ نه وي، بیبي تا ته مخامخ نه ده، په بازار کې یا بار ته چیرته په صحرا کې یا په بل کم یو ځای کې په دنیا کې ته دا الفاظ د بیبي دپاره استعمال کې نو لهذا په بیبي باندې طلاق واقع کیږي، نو دا بیبي په تا باندې حرامه کیږي. نو د مارونو دا مې تاسو ته گزارش کاو، د حدیث مبارکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې تاسو ته ذکر کړ چې ګوره په دې شي کې انتهایی احتیاط ساتئ. دا په ټوکې کې هم دا الفاظ استعمالوئ او په رښتیا کې خو به یې بالکل مه استعمالوئ. دا انتهایی خطرناک الفاظ وي. دا یو ځلې چې دا الفاظ د تا د خولې نه ووتل او تا ادا کړه نو لهذا خاص کر چې بیا درې طلاقونه استعمال شي چې په ما باندې بیبي په درې طلاقه باندې طلاقه ده، د دې د تا ټول امکانات هغه کټ شي. نو لهذا له دې وجې نه د مارونو دا الفاظ خولې ته مه راوړئ. او باقي د طلاق نور هم مسایل دي، هغه تاسو په خپلو علماو او مفتیانو صاحبانو ته په هغې په مسایلو کې رجوع کوئ. سره ما هسې مؤدبانه گزارش کوو درته چې دا الفاظ په خولې باندې مه راوړئ، خطرناک دي. د تا زندګي هم تباه شي، د کور د بچو زندګي هم تباه شي او د بیبي بلکې د خاندانونو په منځ کې یو ډېر لوی د کینې او د عداوت باعث وګرځېږي. الله دې موږ تاسو په خپل فضل و کرم سره محفوظ وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله.